وإنا له لحافظون چې قران کریم مونږ نازل کړی دی او د دې د حفاظت ذمہواری هم زمونږ ده. نو په هر دور کې د قران کریم د حفاظت مختلف اندازو د صحابه په دور کې چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام با قران کریم آیات اولستلو د صحابه کرامو با په پاڼو باندې ولیکلو چرته په تختو باندې به ولیکلو. اوس هم مختلف ممالکو کې هغه پاڼې هغه تختې موجود دي چې کله بیا د کاغذ دور رالو کاغذ ایجاد شو نو په کاغذ باندې د قران کریم آیاتونه نقش شو ولیکل شو. اوس الله رب العزت د مدرسو په شکل کې د قران کریم د حفاظت ذمہواری پوره کړي چې دا واړه واړو ماشومان او دا وړې وړې سینې دغه قران قبلولو د پاره الله مختص کړی دي او دا داسې کلام دی. الله رب العزت فرمای لو انزلنا هذا القرآن على جبل کو چرته مونږ دا قران کریم نازل کړو په یو غر باندې پهاړ باندې لرأيته نو اے مخاطب تا بلیدلې وي خاشعا متصدعا من خشيه الله نو دا به د قران د یری د وجنا د الله د یری د وجنا دا غر په تسنس شوی وي. دومره لوی مقام الله قران ته ورکړی دی خو لیکن دا وړه وړه سینه چې مونږ تاسو مخې ته کم ناشتي دا سینه دا غرنه هم مضبوطه ده چې دې هغه قران قبول کړو. او دک ماشومان به یاد ساتي د قران په وجه باندې د قیامت په ورځ الله جل شانو بدی ته فرمایي د فرشته په لباندې اقرا ورتق ورتل کما كنت ترتل فی الدنيا. اے طالبہ اے قاری سے د قران کریم تلاوت کوا او د جنت په درجات باندې خېجا. فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها او ستا آخری مقام به اغوي شرط چې ته آخری آیت ولوسې والناس کوه 6666 کم بیش آیاتونه دی بده کی نو دا په 6666 درجو باندې ودا خېجی دا طالب علم. او مفسرین فرمایي چې د هر 2 درجو په مابین کې د ځمکې نواله در اسمانه پورې فاصله ده. نو چې کله طالب علم دا آیاتونه وای نو اندازه لګوه چې دا به څومره په لوی مقام کې وي. په یو بل روایت کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي من قرأ القرآن وعمل به څوک چې قران کریم په ناظره باندې وای او بیا په عمل مو کې البس والده تاجا یوم القیامه د والدین او ته د قیامت په ورځ باندې داسې یو تاج په سر ول شي داسې دستربندي وکول شي ذوقه احسن من ذوق